بس ژوند روان دی. موسی علیه السلام د عرش حضور لاندې یو وردا د مانسه پورې دي ښا دا چې څومره څه خبرې دا د عبادت پورې منحصر دي. دا شعبان المعظم میاشت ده. دا میاشت دې کې عبادتونه ډېر وکړي. دې کې الله طرف ته انسان نږدې کېږي. د انسان کوټوالی چې کېږي نږدېکوالی چې کېږي په دې میاشت کې کېږي. په رمضان مبارک کې هم کېږي. داسې نه وایم چې په رمضان په هره میاشت کې کېږي. لیکن علما فرمایي چې دا د شعبان المعظم میاشت چې ده په دې کې د انسان عمل رب العزت ته پیش کېږي. او انسان چې په دې لسو میاشتو کې څه عمل کړی، که هغه انسان بد عمل کړی، که انسان ښه عمل کړی، دغه تمام اعمال چې رب کائنات ته پیش کېږي. زموږ د خوښه نه ده چې ښه عمل مونږ کړی رب کائنات ته پیش شي. مونږ دا څومره سوي چې کوو، دا څومره کوشش چې کوو، د دې لپاره کوو چې الله رضا شي. مونږ ښه عمل وکړو، الله ته زموږ ښه عمل چې دی دا پیش شي. موسی علیه السلام د عرش د سوري لاندې یو کس ولید. دا واقعه چې بیانومه دا په عبادت پورې منحصره ده. او دا د نن سبا د معاشره کې دا کارونه ډېر زیات دي. موسی علیه السلام چې کله دغه کس د عرش د سوري لاندې ولیدو، رب کائنات موسی علیه السلام پر خپل مقام باندې هسې یو دغه شو. رب کائنات بارګاه کې لاس اوچت کړو، یا رب کریمه دا شخص څوک دی؟ د ده نوم څه دی چې دا د عرش د سوري لاندې ورته تا ځای ورکړی دی، د عرش د سایې لاندې. رب کائناتو ته فرمایي موسی، ای موسی علیه السلام، د یو انسان نوم خو درته رالمه، خو دا انسان داسې نه ده په دنیا کې درې اعمال ډېر اعمال یې ماته خوښ وو. دا درې اعمال به یې کول، او دا درې اعمال چې دي دا یې ماته ډېر خوښ وو. د دې د وجې نه ورته ما د عرش د سایې لاندې سوری ورکړی دی. هلته به ورته ځای ورکړی دی، د عرش د سایې لاندې څوک هلته موږ ته ځای میلاوي دا ډېر د مقام خبره ده. په هغه سخته ګرمۍ کې چې د عرش د سوري لاندې موږ ته ځای میلاو شي، دا ډېر د مقام او د مرتبې او د سعادت خبره ده. موسی علیه السلام ته الله فرمایي وایي درې عمله څه شی دي؟ ای موسی علیه السلام، دا انسان چې دی د په دنیا کې د چا سره به حسد نه کوه، د چا سره به حسد نه کوه. یو عمل یې دا و، د دې د وجې نه دا عمل ما ته خوښ شوی و، د دې د وجې نه ورته ما د عرش د سوري لاندې ځای ورکړی. دویم عمل یې څه شی و؟ ای موسی علیه السلام، د انسان چې دی په دنیا کې چغلخوري نه ده کړې، دوه مسلمانان یو بل سره نه دي جنګول، د دوه مسلمانانو یو بل سره اختلاف نه ده راوستی، د بل مسلمان یې د بل مسلمان سره زړه خفګانوالی نه ده راوستی، بلکې په دنیا کې به دوستي خپاله، بل مسلمان ته تکلیف نه ده رسولی، چغلخوري نه ده کړې. او درېیم عمل یې څه شی دی؟ د والدینو نافرماني نه ده کړې، د خپل والدینو نافرماني نه ده کړې. دا درې عمل چې دي دا ما ته خوښ شوي دي، دې وجې نه ورته ما د عرش د سوري لاندې ځای ورکړی. او دا درې واړه اعمال دي. دې اعمالو ته چې موږ ګورو په نسبت د ویلو سره ډېر واړه دي، په نسبت د عمل کولو سره ډېر ګران دي. چې انسان یې واوري یا انسان یې ووایي، دې نسبت سره خو ډېر واړه دي. چې عمل وکړو نو عمل مرتبه بیا ډېره لویه ده. چې موږ پرې عمل وکړو، عملي کار وکړو، په دې باندې الله موږ ته ډېر لوی مقام راکوي. یاد لرئ کوم انسان چې د رب کائنات او د حضور علیه السلام کوم تعلیمات چې دي، کوم قرآن چې راغلی دی، کوم حدیث مبارکه محبوب علیه السلام مبارک موږ ته پرېښودي دي، د هغې نه هټکر زندګي کوي، د هغې نه هټکر رواني، او دا زندګي چې ده هغه د خپلو نفسیاتو خواهشاتو مطابق تېروي. یاد لرئ د دې انسان به قبر کې به دغه حالات وي چې دا سزا ورته ملاوي. او دا چې کوم انسان د حضور علیه السلام کوم سنت چې دي، کوم تعلیمات چې دي، د هغې ماتحت زندګي تېروي. د رب کائنات کوم قرآن چې دی، کوم هغه مقدس کلام چې دی، د هغه مقدس نبي باندې نازل دی، د هغې تعلیماتو ماتحت زندګي تېروي. دا انسان په دنیا هم کامیاب او د آخرت هم. که انسان سوچ وکړي دنیا کې موږ څومره د چا به 100 کاله عمر وي، د چا به 40 وي، د چا به 50 وي، په دې دومره زندګۍ کې دا یو د زندګۍ دا نور لمحات یو طرف ته کا. خو چې کله ما ته قرآن راوړي، ما ته د الله عبادت وکړو، بیا قرآن راوړو، د لمونځ اودس وکړو، لمونځ نه بعد د الله قرآن راوړو، سینې ته نږدې کړو، سینې سره یې ولګوو، او د هغې یو رکوع تلاوت وکړو، دوه ته په رب یقین وکړه. دا نوره زندګي یو طرف ته کا، او دغه د قرآن نږدېکت په دغه ټکي د زړه دا سکون وګورئ چې دا څومره ده. والله د دې نورې زندګۍ نه ډېر بهتر